چې صرف مجلس راتلنه مقصد نه دی، کله راځې سوال کوه علمدار ته. نن علمدار متام چې ته کوې، علمدار ته سوال کوه زینب بیبي ته چې ما منقلب کا، مولا ما منقلب کا، ما بدل کا، دغو شیونه مو وبسه د کومو شیو کې چې زه لګیا یم. یو واعظ دی ملا دربندي، نن مو یوه قصه لیده، و خوش قسمتی مو دا دی چې خپلې کمرې کې مو سلمرۍ لګولي دي، مخکې مو بچی و کمرې کې وي فلانی کتاب راوړه فلانی کتاب، بس کوم کتاب ته سترګې وغړوم، خوند یې راکړو هغه راوبسم کېنم پړاو لیکم. نن مو یوه قصه لیدم د نن ملا دربندي چې مشهور مصنف دی، اسرار و شهاده هم دی، هغه تصنیف دی، کتاب یې لیکلی دی. هغه راغلو تبریز ته، آذربایجان ته، د انم شپه وه. متام پره اراده یې وکړه چې انم شپې متام وکړي. کله منبر مې کېناستو، تاسو نن لږ متام وکړم، وایه رخوان څه، البته اتا مقصد دا دی زه پوهېږم ته چې خونی ناچار پڅولی یې علمدار مینی پڅولی یې دې کې ما هېڅ شک نشته. ته چې خونی نه راغلی یې متن خانې ته علمدار مینی راوستلی، اتا شوق شته، اتا مینه شته، اتا علمدار ته توجه شته. دربندي بزرګوار یایي چې نن تاسې ته متام کوم، نن داسې یوې هستې خبره کوم، خیال کوه نن مو پړووله، ته وبینم نن مو پړووله. یوې هستې متام کوم، یوه ذات متام کوم چې هغه ټولو ملایکو نه بالاتر دی، سوای اسرافیل و میکائیل و جبرائیل و اسرائیل نه، نور ټولو ملایکو نه بالاتر دی. پوه شو دا خبرې دي، ټولو ملایکو نه بالاتر دی. غلی شو، خوند یې ور نه کو، ویله نه خیمان شوم، خیال کوه خیمان شوم. ټولو ملایکو نه مو ویله سوای دغو څلورو ملایکو نه نه، دغو څلورو ملایکو نه بهتر دی. پوه شو خبرې دي، نه فقط ټولو ملایکو نه، دغو نه بهتر دی. نن یو ذات نه ما خلم، یوې هسته نه ما خلم چې هغه اسرافیل نه بهتر دی و میکائیل نه بهتر دی، اسرائیل و جبرائیل نه بهتر دی، ټولو نه بهتر دی. که سوای حاملان عرش نه، هغه ملایکې چې هغه عرش یې اوچت کړی دی هغوی نه سوا. وروسته لږ غلی شو، بیا یې خوند ور نه کو، ویله چې نه خیمان شوم. داسې هستې نه ما خلم نن چې هغه حاملان عرش نه بهتر دی، حاملان عرش نه بالاتر دی، ټولو ملایکو نه بالاتر دی. کله یې متام شروع کړو، پوه شو ویله چا نه یایم، ای چا متام کوم، ای چا نه ما خلم. پوه شو چې زه نن یې عباس نه ما خلم، پوه شو چې علمدار نه ما خلم. که یوه خبره یې وکړه، لږ خیال وکړه، یوه خبره یې وکړه، او متمیانو ما یو وصیت بیا عمل ونه وکړئ، چونکې کله واعظ متام کوي که ژمي موسم یخ خیلی کېږي، ژمی یخ خیلی کېږي بدنې، ما دا خط چې خیلی شي، دا خط چونکې د علمدار متام کې خیلی شوی، لا حول ولا قوة الا بالله. دا چونکې علمدار متام کې خیلی شوی دی، دا بیا موسه کابر کې کېده وی. عقیده دی، عقیده دی، عقیده. کله یې متام ختم کړو، متامیانو خو خبره اورېدلې وه، اوس پاڅېدل، خط یې ونې وشکولو، یوه یوه ټوکړه ټولو ونه زور کړه. ته ویله خو یوه ټوکړه خو ما ته پرېږده وی، یوه ټوکړه یو ته پرېښله، نوره ټوله ونه زور کړو، وایخستو. بېګا مو خفه کېږي به نه، خفه نه شي که مو لږه سخته خبره وکړه، معذرت دنه غواړم. بېګا مو ټي وي لیدو ناست وم، متاوي جوړولم، تهران کې متام و، یوه واعظ متام کولو، هغه دا وویله مولا حسین لګلګمې ته زرزون ورسو، علمدار پرېوتلی دی.
زه به وایم خفه نشي زه به وایم آقای قزوینی ناست دی پیش نماز دی کربلا کې آقای خراسانی مخکې ما ولیدي هغه متام شروع کړو کله یې خفه نشي تا ته هم خفه نشي موفیاده نه غواړم هغه کله متام کولو متام کې دی چې عاشورا په ورځ کله علمدار الکمې ته لاړو خفه کېږي نه کله علمدار الکمې ته لاړو علمدار سترګې نغښه ولګېدو اندی وجنه دغه باعث بګاوله چې زه به وایم مولا حسین لږ زر ځان ورسوه الکمې ته زر لاړ شه علمدار خو لسونه نشته چې سترګې نغښه وباسي لا حول ولا قوة إلا بالله بدن یغشی لګیدل خفه نشي بدن یغشی لګیدل آسانه ده بدن یغشول کېږي برداشت کېږي خو که کله سترګې یغشول کېږي برداشت نه کېږي دیو جن مولا مولا حسین لږ زر ور ورسېږه علمدار نغښې وباسه لاسونه نشته علمدار هر څه سر وښورولو خو غښې نه پرېوتو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم یوه مرثیه وه مرثیې کې ویله آیا ہے علم آیا ہے علم اول علمدار نه آیا علم رغلی دی خو علمدار نه راغلو علم رغلی دی حسین راوړو خو علمدار نه راغلو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم